لدی بیان دوران کے زمون د والد سے حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سے ابتدائی استاد اور ډیر مشفق اور مہربان استاد د حضرت مولانا یوسف بیروری رحمہ اللہ مطلوب شاگرد اور داغی خاصیت اور قابلیت دار چې کله وفاق نوی نوی جوړ شو نوی ټول پاکستان کې د وفاق اول امتحانونو او په ټول پاکستان کې دوه کسان پوزیشن اخیستی د دارالعلوم کراچۍ هلته یو لوی عالم او مفتی مختار شهید هغه کراچۍ کې پوزیشن اخیستی او په دارالعلوم حقانی کې زموږ د والد صاحب استاد حضرت مولانا زمان صاحب چې تاسو ته مخامخ ناست دی د پوزیشن اخیستی سبحان الله او د هغوی راتللو سره موږ ته دا یقین دی چې انشاءالله نن نه 40 سال مخکې هغوی حضرت حقانی صاحب ته کتاب وویل دونه اخلاص او محبت سره وویل دونه احسان او شفقت سره وویل چې د هغې نتیجه ده چې نن 40 سال مخکې اخوندزاده عبدالقیوم نن د حضرت مولانا زمان صاحب د شفقت تربیت او د بھرپور توجهاتو په برکت باندې شیخ الحدیث شارح مسلم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صورت کې تاسو وینئ مونږ د دې نه دا نیک فعاله چې انشاءالله زموږ دا 80 فضلای کرام دا به د مستقبل د راروان ژوند د ملک پاکستان لپاره پورا عالم اسلام لپاره د شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم حقانی سے پشان خدمتونه وکړي ټول به زړه وایي انشاءالله اس اگرچہ ہماری حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہمارے خاندان اور ہماری امیدوں کا مرکز ہے تو ہم حضرت کے سامنے ان کو بچے کو دعوت خطاب دیتے ہیں اس غرض سے اس نیت سے اس ارادے سے کہ حضرت ربانی صاحب کی دعائیں ملے ان کی توجہات مل جائے اور ان کی خصوصی دعائیں ملے تو انشاءاللہ وہ بھی جامعہ محررہ کے مستقبل میں شاندار معمار کا کردار ادا کریں گے زمون وړو کې ورور دی تاسو ټولو ته په دې نیت باندې ښایو چې تاسو ټول دعا وکړئ چې هغه موږ سره زموږ ابو هرره کې زموږ د والد صاحب کوم ارمانونه دي کوم تمناګانې دي کوم د زړه مرادونه دي چې الله پاک د هغې مطابق جوړ کړي او دا جامعه ابو هرره او زموږ د والد صاحب مشن کې بھرپور موږ سره ملګری محمد عاصم